بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نن په پریدي باندې یو ځل بیا ډېره درنه، ډېره غمجنه، ډېره دردېدلې ورځ راغله. خو دا دی تاسو په علم کې وي چې دغې ورځ وروستو یوه ټوله ده چې هغو همیشه په بند کمرو کې فیصلې کړي دي او د هغه نه یې چې کوم دي په موږ باندې مسلط کړي دي. زه بحیثیت خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دا کم ملیټري اپریشن روان دی، نه یې پرون ملګری وم، نه یې نن ملګری یم او نه به انشاءالله تعالی سبا ملګری وم د دغو. دا نن چې کوم اپریشن دی دا د ټوپک په زور په بدموشۍ باندې روان دی. دا دغو د بند کمرو فیصلې دي چې هغه په موږ باندې مسلط کوي. خو مو ورته ویلي دي او زه ورته بار بار ویم، نن د تیرو خلکو له زه راغلی یم، هماغه خبره ته زه یو ځل بیا الته کوم چې 14 غټ اپریشنونه، 22 غټ اپریشنونه او 14,000 وړوکي اپریشنونه ملیټري اپریشنز دغو کړي دي. خو اوسه پرې موږ له په خیبر پښتونخوا کې امن نه دی راوستی. نو دا چې نن یو ځل بیا دلته ملیټري اپریشن کوي، نو دغه خبرې څه ګرنټي ده چې دا نه بعد به چې کوم دي د مو په علاقه کې امن رسي. چې زه ورته یم چې مولا په دغه باندې بریفینګ روکه، مولا یایي چې دا د دهشتګردو ملګری دی. چې زه ورته یم چې دا پالیسي دی ناکامیابه ده، ځکه چې د 20 کلو نه زه تباه برباد کړم او اوسه پرې امن نه رسي، نو مولا یایي چې دا د سمګلرانو سره میلاو دی. مو پریدیه زه د الیکشن نه پهله چې څنګه یې سره ویلوړ وم، الحمدلله نن یې سره هماغه شانتې د غره په شانتې ویلوړ یم. د تو ستونزه د مو ستونزه ده. زه د تو نه یم، ته یې مو نه یې، دا د مو خوره ده، زه یې دغې خورې بچی یم. خو چې کومو طاقتورو خلکو له مو دا ګوته داسې نیولې را، دا سترګې مې ورته په سترګو کې اچولې دي، نو دغو ډېر کوشش وکړو چې مور لاندې کړي. خو د تاسو په مدد، د تاسو په سپورټ باندې الحمدلله په هره یوه هغه خبره کې دومره ناکامیابه کړل. اوسه پرې چې کوم دي زه لاندې کړی نه یم. نو دغو په بند کمرو کې دا فیصله وکړه چې یو ځل راشه دا په پریدي باندې خفه کېږي، دلته به یو ځل بیا چې کوم دي موږ دا اپریشن یې وکړو، دا به روبوسو، نو دا خلک به چې کوم دي د دغو نه خفه شي. د ټوپک